وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد
فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. سورة البقرة بمضمون باعتبار صلور حصے اول حصہ کی اثبات توحید غدر بابنا اول باب کی شل آیاتنو اور بائی کے ددرے فرقو بیانو بطور تمہید. اول پینزو آیاتنو کی منعم علیہم پینز صفات داغی حکم دنیاوی او حکم اخروی. بیا دو آیاتنو کی بیان دا موضوب علیہم داغی صفات او داغی حکم دنیاوی او حکم اخروی. بیا دیارلس آیاتنو کی بیان دا منافقانو ضالینو داغی اوصاف مضمومہ او داغی احکام. بیا دو مثالوں ذکر کر. یو مثال دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا کفارو. دویم مثال دا منافقانو او دا قرآن کریم. چدائی ذکر کر مثالوں بیان کر. بیا دیا ایوہ الناس عبدونا دویم باب دا اول حصے شروع کر. بھائی کے اصل دعوت توحید عبدو ربکم او باغی باندی پینزر دلائل عقلیہ تاسو میں پیدا کری تاسو مشران میں پیدا کری دی. زمکہ میں در اللہ فرش گرزول دا اسمان میں در باندی چپ پیدا کری باران در باندی وروم رزق در لدرکم نسمرد دلائلو فلا تجعلو للہ اندادا. دلیل وحی وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا سَرَا او بیا زجر نمنن کو داویتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا او بشارت منن کو داویتا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا سَرَا. بیا دفد شبہیو گا ان اللہ لا یستحیی سرا او دکیف تکفروننا نیام اربعائی ذکر کر. یو دا دنشنا مشتکری یو دا دنشنا مشتکری دیم دا دنیا منافع میں تاثلہ پیدا کری دی. درم ستاسو نکم معزز پا ملائکو کی گردولو سنورم ستاسو نکنا لغزش شویو اغم و تماف کا فتلقا آدم من ربی کلمات فتاب علیہ و التواب الرحیم. یاد یا بنی اسرائیل اذکرونا خطاب خاص ہو پس خطاب عامنا تاکہ دری خباستونا دا اہلی کتاب و تعریف کتمان حق او ترک عمل داغی مقابلہ کی دری اوصاف حسنن مومنانو صبر صلاة او ایمان بالآخرت. بیاد یا بنی اسرائیل اذکرونا خطابات ستو بنی اسرائیلو تا اول خطاب کے اتن امتنا او دو نقمتین نجات من فرعون نجات من الغرق اعطاء الكتاب عفان القتل حیات بعد الممات تزلیل الغمام انزال المن وسلوى او انفجار عیون من الحجر او دوازابنا نزول العذاب من السماء او دیم الذلت والهوان بسبب الكفران. دین خطاب کے دری خباستونا دا مشرانو دا یہودو نقض العهود یلفی ذب البقر قتل النفس سالور دا اسانو تعریف منافقت تقلید دا آراو دا یہودو مخصصین لانفسهم بالجنہ.
دریم خطاب کی انکارهم من الاوامر و اتیانهم بالنواهی. سلورم کی انکارهم من انبیاء السابقین. پنځم کی انکارهم من هذا النبی. او شپږم خلاصه ما سبقا. بیا د قل من کان عدوا لجبريل نا دویم ایسا صورت شروع کړه په اثبات د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شبهات اعتراضونه غوي کول نو هغه جوابونه کول. اول پراتلو د جبريل امین چې هغه زمونږ دشمن دی داوی پینزه جوابونه وکړه. قل من کان عدوا لجبريل فانه نزل على قلبك باذن الله. دویم مصدقا لما بین یدیه. دریم هدن سلورم وبشرى للمؤمنین. او پینزم من کان عدوا لله وملائکته وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. نو پینزه جوابونه وکړه. دویم اعتراض تد سلیمان علیہ السلام مرگره او اغا جادوگرو نو توم جادوگره. داغی جواب وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفرو. سلیمان علیہ السلام کفر نو کرے ولیکن شیاطین کفرو. شیطانانو کفر کرے جادو اغی کرے. دریم جادو جائز دے او تو تمن منی کے اللہ پہ ملائک را لی. داغی جواب وما انزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت. د سر نه راغلی نه دی او که راغلی نو د پاره د امتحان. هغه سر نه راغلی نه دی که راغلی د پاره د امتحان. څلورم ته موږ د صحیح الفاظو نه منې کې د هغې جواب لا تقولوا راینا. پنځم په نسخه باندې ته څنګه پیغمبر یو ورځ یو حکم کې بل حکم کې داغی جواب اللہ چرا تس حکم کئی بس آغا منما داغی تابیما. شپاگم اللہ نائبان نیولی دی او تا منترمنی کے وقالو اتخذ اللہ ولدا. داغی پینز جوابنا یو سبحانا. دیم بل لہو ما فی السماوات والارض. دیم کل لہو قانتون. سلورم بدیع السماوات والارض. او پینزم وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. بیاد دی شپاگم اوم اعتراض ستا پر رسالت اللہ من سر خبریو کی منتا دی اللہ پخبلا ہوئی من بتاو منو. داغی جواب وقال الذین کفروا لولا یکلمنا اللہ. دا پخوانو میرو تشابہت قلوبهم. تاسو دورا حیثیت و مقام والا نہیں چه تاسو دی اللہ پخبلا ہوئی. دوم اعتراض او د اتم اعتراض بمیانس کی بیا بن اسرائیل مخاطب کرل او دری اهمی خبری بیان کری. یو خبره بیت اللہ دو توحید دو پارا جوڑ شده اولی پکی شرکوی انتوحیرا بیتی علی طائفین والعاکفین ورکی سجود. دویم دی پیغمبر دو پارا ابراہیم علیہ السلام دعا غفتو مبشر دا ابراہیم دے. دا ابراہیم علیہ السلام دے ربنا وبس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم. دریم خبرہ توحید دا طول انبیاء مشترک مسئلہ خصوصاً ستاسو نکانو پی وسیعت کردے اولیتی انکار کو ووصا بها ابراہیم بنیه ویعقوب یا بنیا ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. چتائی ذکر کر اس دردی زائنا اتم شبہ او داغی جواب. اتم اعتراض داغی جواب. اتم اعتراض نبی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کی پیداو پا مکہ مکرمہ کی خلقو چه عبادت بکو یا مدینہ کی عبادت کو یا بل نو بیت اللہ تباغی مخکو بیت اللہ تبی مسکو
په دې میانس کې نبی علیہ السلام ته حکم وشو چې بیت المقدس ته مخ واړو. نبی علیہ السلام بیت المقدس ته مخ شروع کړ، هغې ته مخ کو. د پخوانو انبیاء علیهم السلام بیت المقدس ته هم پکې میانس کې مخ کړی و، نو هغې ته مخ کړ نبی علیہ السلام. 14 میاشتې نبی علیہ السلام هغې طرف ته موزو کو. بیا حکم راغی چې بیت الله ته بیا مخ واړو. نو بیا نبی علیہ السلام بیت الله ته مخ واړو. چې بیا نبی علیہ السلام بیت الله ته مخ کړ، موږ ته ولاړو. په موږ کې حکم راغی او په موږ کې نبی علیہ السلام بیت الله ته مخ راوګرځو. مقتدیان په ځای راتاو شو او نبی علیہ السلام صفونو نه راغی او دی بل طرف ته ودرېده او حکم شوی د الله د طرف نه او بیت الله ته بیا مخ راوګرځو. په دغه وخت کې مشرکینو اهل کتابو ټول اتفاق وکړ او په نبی علیہ السلام بیا اعتراضونه شروع شو. دا وګوره مړه یو ورځ سړي له یو خوا مخ کوي، بل ډول ولا بل خوا مخ کوي. اولی راته وی چې دې ته مخ واړو، اوس وایي دې ته مخ واړو. د خپله شک دی په خپل دین کې نو. اولی یو څه وي او نن بل څه وایي راته. خپله په خپل دین کې شک دی، نو موږ د ده څنګه ومنو؟ د هغې جواب، زه د الله د حکم تابعدار یم، زه د خپل اختیار نیم. د الله د حکم تابعدار یم چې کوم خوا الله خوشحاله دی دا خوا خوشحاله. تابعداري ده. تابعدارۍ کې بیا نورې خبرې ني، بس چې کوم خوا د الله حکم دی بس زه هغه طرف ته محکوم او هغه طرف ته خوشحاله، بل خوا نه محکوم. د الله د حکم تابعدار یم. لنډه خبره ده. د تا باندې به هم دا اعتراض کوي، تا ته وایي پرون دې د پلاني صفتونه کول او نن وایي چې ته مخ واړوي. پرون دې دا کول نن دا وایي او پرون د الله حکم راته معلوم و چې دا سم سړی دی، بس د ملګرتیا وکړئ. نن راته پته ولګېده چې ده سم سړی نه دی، مخ دې واړوي. دا هم سمه خبره ده. پرون راته پته لګېدلې وه چې الله په دغې رضا کېږي، نو هغه مې کول. نن راته پته ولګېده چې اوس الله په هغې نه رضا کېږي، په دې رضا کېږي. دا کوم زه خو د الله د حکم تابعدار یم، د خپل خیال او د خپل خواهش تابعدار نیم. دا ستا هم جواب دی چې زه د الله د حکم تابعدار یم. اوس نبی علیہ السلام چې بیت المقدس ته 14 میاشتې موزو کړ او بیا بیت الله ته مخ اړو. نو یو حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام ډېر زیات پریشان و. ولې هغه سره دا غم و چې اوس زه بیا مخ واړوم نو خلک به اعتراضونه کوي. خلک به وایي چې پرون دې یو څه کوله نن بل څه کې، پرون دې یو خوا مخ کوه نن دې بل خوا مخ کوه. دا مخکې دې ولې راته وایي چې دې پله مخ واړوي، خو بل دغه بیت الله ته به موږ کوو که نه. نو میانځ کې دې راته دې وی بیت المقدس ته مخ واړوي، اوس بیا وایي هاخوا واړوي. نو خو هاخوا به مخکې نه موږ کوو، نو دا میانځ کې دې څه نه وي. دا خیالات د نبي علیه السلام په ذهن کې راغلل. داسې چې کله بیت المقدس ته موږ کوو نو هغې باندې یهود هم خوشحاله وو، نصارا هم خوشحاله وو. اوس چې زه بیا مخ واړوم دوی به پې خفه شي چې زموږ قبله دې پرېښوده، نو بیا به راته نوې مسله جوړېږي. دا خیالات د نبي علیه السلام په ذهن کې راتلل. نو نبی علیہ السلام پریشان ہو. د نبی علیہ السلام په زړه کې پریشانی و. اوس نبی علیہ السلام چې مخ بیت الله ته اړو نو دا نه چې نبی علیہ السلام په دې خپه و. وروستو نبی علیہ السلام عادت شو د دې سره چې
چې عادت شه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اغي سره نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خپنو. اوس دا حدیث چې دا د اول وخت سره لګي چې اول کې نبی علیہ السلام په برابر قتل چې نبی علیہ السلام په برابر قتل هغه حدیث چې راځي چې کله و ما ته الله حکم کوي چې بیت الله ته مخواړو. دا حدیث د اول وخت سره لګي. اول کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام برابر قتل چې کله و ما ته الله حکم کوي چې بیت الله ته مخواړو. سموده چې نبی علیہ السلام بیت المقدس ته موږ بیا دا غي سره عادت شو چې عادت شو ورستو د نبی علیہ السلام په زړه کې پریشانی رااله چې اوس کراته الله وی چې دی خو مخواړو خلک به اعتراضونه شروع کی. دلته د آیاتونو کې راځي لکه تاسو قرآن ته وګورئ. قد نرى تقلب وجهك في السماء. ودل تقلب وجهك د دې معنا څه؟ نو باز خلک معنا کوي وینو منګه اوریدل د مخستا برا اوریدل د مخستا برا. نو نبی علیہ السلام په برابر قتل چې کله به ما تعالی حکم کوي چې بیت الله ته مخواړو. ورپسې وی فلنولینک قبلتن وبرو تعالی قبلتا ترضاها چې خو هغه کې هغه در آینده سیده د مزارې ده. نو بیا خو ترضاها سیده د مزارې نه و پکارو، بیا سیده د ماضی پکارو رضیتها چې ستا د مخکې نه خوښه وه. نو دلته سیده د مزارې راوړې ده. موږ وایو چې هغه حدیث د اول وخت سره لګي. اول وخت کې نبی علیہ السلام برابر قتل چې کله به ما ته الله حکم کوي او چې کله عادت شو د هغې سره نو بیا نبی علیہ السلام خوشحاله او عادت د هغې سره بیا پریشانی راغله په نبی علیہ السلام چې که اوس ما ته الله حکم وکړي چې بیا بیت الله ته مخ واړو نو اعتراضونه به شروع شي. دا خلق اهل کتاب براته غوسه شي. نو دلته تکلم معنا پریشانی ده. تکلم معنا استراب ده. تکلم معنا اوریدل نه. تکلم معنا استراب. نو معنا ده قد نرى تقلب وجهك في السماء. وینو منگا پریشانی ده مخستا برا او الله ځان ته د بلندای نسبت کوي. فلنولینک قبلة ترضاها. نو تعالی هغه قبله ته ترضاها چې خوښه به کې آینده دغه اوس خو دې عادت شوی د دې سره اوس هغې ته مخ کول خوښ نه وو. دغه اعتراضونه شروع کیږي، نوې دروازه کولاویږي د اعتراضونو. اوس یې خوښه نه وه بس اوس واسم دې سره عادت شوی ما. اوس دې خوښه نه ده خو ترضاها آینده کې به ته خوښه کې خوښه به کې هغې لره آینده. مطلب دا هغه څوک چې شان نزول کوي نبی علیہ السلام به برابر قتل چې کله به راته الله حکم کوي چې بیت الله ته مخ واړو نو الله آیاتونه قد نرى تقلب وجهک. من وایو دا صحیح نه ده. ولې حدیث د اول وخت سره لګي. نبی علیہ السلام با اول کې برابر قتل چې کله وراته حکم کوي او دا آیاتونه د اخیری وخت سره لګي. او تقلب په معنا د اوریدو نه دی. تقلب په معنا د استراب او د پریشانای دی. او تقلب په معنا د استراب او د پریشانای دا سورہ نور کې ودیر شمایات وګورئ نو انتم تقلب په معنا د پریشانای او د استراب راغلی. کته وای چې دا معنا چا کړی دا نو مو دا قرآن په خپل ذکر کړی دا. سورہ نور
انت تقلب په معنا د استراب او د پریشانای انت مراغله تقلب په معنا د استراب او د پریشانای رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يريد غرزنا تتقلب فيه القلوب والأبصار چه پریشان مئی پائی کی زلونا استرگی تقلب پا مانا دا پریشانه و دا استراب یخافون یومن تتقلب فی القلوب والابصار یریگی دا غردنا چه پریشان وی پای کی سونا استرگی دارنگی سورہ احزاب شپک شپیتم آیات کی یوم تقلب وجوہم فی النار یاد کارا ورد چه پریشان بھئی مخنا دوئی پور کے یقولون یا لیتنا طعن اللہ و طعن الرسولا وائی با ارمان دی چه منگا اطاعت کرد اللہ دا پیغمبر نو تقلب پمانا دا پریشان آئی راگلے نو جرست منگ مانا کرو نو بیا بخیال ساتی سیقول الصفحاء من الناس قرآن نموانرز دا غی صفات ذکر کو او صفات صدر صفحاء بیوقوف وطوی ولی زکدی پا پیغمبر پاک باندې اعتراضو نکی نو چه پا پیغمبر اعتراض کئی نو ددن زیاد بیوقوف بل نشتا هر یو مبتدی په پیغمبر اعتراض کوي ولی زکه مبتدی وی دا دین کامل نه دی نبی علیہ السلام من ته کامل دین نه ده خودلې که کامل دین خودلې وي نو باغی کی بل سنت و نبات په جمع دعا وکنه حالانکه ته دین وی نو چې ته د دین وای نو ستا مطلب دا چې نبی علیہ السلام کامل دین مونږ ته نه ښودلی ځکه د سنتو نه بعد په جمع دعا نبی علیہ السلام نه ده کړې د جنازې نه بعد دعا نبی علیہ السلام نه ده کړې او ته وای دا دین دی نو نبی علیہ السلام دین مکمل نه ده بیان کړی هر یو مبتدی هغه وای دین نبی علیہ السلام کامل نه خودلے زی کامل کوم چې دا دین دی او نبی علیہ السلام دا نه کړي سيقول صفاء من الناس زله چې وای بابي او کوم خلکونه سوال اندای درا د قبله یا غنا چې ودی پاغي باندې ودی پاغي یعنی بیت المقدس چې بیت المقدس ته موسکو او داغین مخوارو داولی جوابو او داغین نکتی ذکر کئی قل اللہ المشرق والمغرب و پیغمبر اللہ لدے اختیار دا مشرق و دا مغرب نو دا اللہ اختیار دے چی اللہ کم خواہ خوشحالیو یادی من یشاؤ الى صراط مستقیم توفیق ورگئی چالے چی خوشی پا طرف دلاری نیغی باندے وکذالکا جاننا کم امتا وسطا دارنگی گردولی منگر تاسو ٹولگی عادلانا وسطن وسطن مانا کئی عدلن خیارن نمانا دا وکذالکا جاننا کم امتا وسطا دارنگی گردولی منگتا سویا ٹولگی عادلان وسطن مانا کئی عدلن خیارن صحابہ کرام تعالی عادلان ویلی دی صحابہ کرام تعالی ورویلی لکا تسہیل کے ابن جزئی مانا کئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
دارنگی گردوری منگا تاسو یو ٹولگی عادلان وسطن عدلن خیارن مانا کئی مفسرین صحابہ کرام د اللہ پر وینا باندی عادلان دی صحابہ کرام د اللہ پر وینا اغا غور دی عادلان دی انصاف دار دی اغور دی نو که او سره په صحابه اعتراض کوي هغه بے وقوف او قمقل دی چې الله وتا عادلان ویلي دي الله وتا غره ویلي یو سره وي نه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خیانت کړو خپل خپلوانو له مال د غنیمت ور کړو حالانکه حضرت عثمان چې کوم مال خپل خپلوانو له ورکړو هغه د هغه مالو خپل مال ورکړو د مال غنیمت راغی نو باغه زمانہ کې مال غنیمت هغه با غلاوه هغه با سامانو هغه با توری وی هغه با نور سيزونو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اگر غلا اگر په پیسو واغستا او بیا هغه خپل خپلوانو له ورکړه او هغه په خپل پیسو خپل مالو دا باغی قیمت جمع کړ او هغه واغس خپلوانو له ورکړه هغه دې وجنا تاریخ تولی پنځم جلد کې ذکر کړي حضرت عثمان وی دای په ما اعتراضونه کوي چې خپلوانو له مال ورکړ انما اقتسم من مالي لا من مال بیت المسلمین زخبل مال تقسیموما زده بیت المال مال نه تقسیموما او دا خپل مال ما د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې هم خلق له ورکړ خپلوانو له ما د حضرت ابوبکر دور کې هم خپل مال خلق لور کړی او احسانونه میکړي اوسم کوم نو د بیت المال مال نه تقسیموما امتا وسطا عدلا خيارا الکفایہ فی علم الروایہ د خطیب بغدادی کتاب دے خطیب بغدادی الکفایہ فی علم الروایہ خطیب بغدادی المتوفى 463 سرور سوا درش بیت کی وفات تے خطیب بغدادی وصلو اختمہ صفحہ کی ذکر کئی واستدل بها المحدثون على عدالة الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پدی باندې محدثین دلیل نیولے پدی آیتو پا عدالت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین چې صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین اغا عادلانو اغا انصافدارو د دې وجنه پیر چلاسی وایي وینه مده شاب جمعت رسول تا نبر شهادت مرد جهور نیست مده شاب جمعت رسول تا نبر شهادت مرد جهور د دې تاریخ د پیغمبر نه موجوده کو هغه بدول د جاهل سړي کار دی او هغه کتوای چې تاریخ لیکلی دی نه د افسانه تاریخ وطن ایدو کی چونین تاریخ در آتش فگن نه د افسانه تاریخ وطن ای چونین تاریخ در آتش فگن کتوای تاریخ کسی دی یو تولی دا بلبل تولی دا او داس تاریخ چاہی که دا صحابه بکتی اگا ورطا ورزو یو خواستا تاریخ دے و بلخواتا دا صحابه کرام عزت دے و احترام دے تاریخ ویلا سید غیب کو مقابلہ کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا دارنگی گردوری منگا تاسو ٹولگی عادلان دیر پارا چشوی تاسو گوان بخلقو او شی پیغمبر بتاسو باندی گوان ویکون الرسول علیکم شہیدا
شی پیغمبر پتا سباندی گوا نو پیغمبر با گواہی کئی امت باندی نو یو گورا پیغمبر با گواہی کئی نو پیغمبر با گواہی سنگا کئی سورہ نساء یو سالو اختماعات گوئی التوموئی سورہ نساء آیت نمبر 41 یو سالو اختماع فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا سرنگ حال بھئیو کلا چرا ولو منگا پاری امت باندې گوا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا اور رب ولو منگا تعالی را پدی کسانو باندې گوا هر امت باندې بگوارا ولو وجئنا بك على هؤلاء شهيدا اور رب ولو منگا تعالی را پدی کسانو باندې گوا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نبی علیہ السلام نے تو قرآن وائز اورم حضرت عبداللہ بن مسعود سورہ نساء شروع کا او جدی آیت لراغے نو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ما تا نبی علیہ السلام نے ما ہی ابن ام عبد بس کا ابن ام عبد بس کا عبداللہ ابن مسعود او چماو قدر نبی علیہ السلام نستر گنت اکھدار والے جڑلے نبی علیہ السلام جڑل او حضرت وی اقولو کما قال اللہ صالح زبدا سواما سنگا چی زما نیک رور عیسیٰ علیہ السلام ویلیو آج سنگا وی آواسی بواما عیسیٰ علیہ السلام سنگا ویبا سورہ مائدہ کی آخر کی آغا ذکر گئی چی عیسیٰ علیہ السلام بوئیو وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اللہ سے بتائی بات گواہ ما ترسو چیز دائی کیوں ما سورہ مائدہ یوسل والسمایات کی ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم زبد عباد گواہ ما ترسو چیز دائی کیوں ما فلما توفیتنی كنت أنت الرقیب علیہم کلا چیز زواغستما بیاویت نگاہبان بدائی باندی تا زواغستم بیا ما تا پتنشتا ترسو چی زون نماتی پتا دا فلما توفیتنی کلا چیز زواغستما کنتا اندر رقیب علیہم بیاویت نگاہبان بدائی باندی بیا اللہ ما تا پتا نشتا نبی علیہ السلام با گواہی کئی ترسو چی بکی موجودو صحابہ با گواہی کئی دیدے کسانو زما خبرو منلے وا او دینو منلے دارنگی سورہ حج اتاوی آیت اخیری آیات دے آیت نمبر 78 سورہ حج ملت آبیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل فی هذا لیکن الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس دل پارا جسی پیغمبر گواہ پتا سبان دے شہید تاسو گواہان پا نور خلق باندے نبی علیہ السلام با صحابہ گواہی کئی صحابہ پا تابعین و تابعین پا تابعین او بیا دا ہر دور و دار زمانی علماء پا خبر خلق باندے شدائی زمان مسئلہ منلے و دینو منلے لتکونوا شہداء علی الناس دل پارا شہید تاسو گواہان پا خلقو او شی پیغمبر پتا سبان دی گواہ پیغمبر با دخبل زمانی پا خلق گواہی کئی چی دی منلی وا او دی نو منلی بخاری کی روایت راضی چی نبی علیہ السلام او جب اولار ما
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی اين تجدک تو زما شفاعت کې کنا ویاو قال فاين تجدک زبتا کوم ځای موما میدان د قیامت کې نبی علیہ السلام عند الصراط وقالتني عند الميزان وقالتني عند الحوض زما د حوض کو سر سره ولاړی ما زما د امت یو ډله به ما په روان شي فليضاد النار حوضي كما يضاد البير الضار زما د حوض د بلاس پس کړی شي لکه پردیو چې پس کولی شي د فصل نه زما چې کما حسیابی 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 بعض روایت گرالی اصحابی 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 دا زما امتیان دی زما امتیان اولی جہنم تبیائی زول شفاعت کما فیقال لی یا محمد انکا لا تدری ما احدثو بعدک ما تبویل شیوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تبتنشتا انکا لا تدری تا تبتنشتا ما احدثو بعدک دا آغسه چه دستان بعد بدن کی شروع کریو نو پیغمبر تا پتا نشتا که پتا نو بیا بولی و تداوی انکا لا تدری ما احدثو بعدک گواہی بکی د خپل زمانی په خلکو چې دې منلې وا دې انکار کړو صحابه به گواہی کوي په تابعین او تابعین به گواہی کوي په تابعین معنا دا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او ندا ګرځول موږ چې الله چې وتپاږي الا لنعلم ګوردا حکمت ذکر کوي چې بیت الله ته مسکو الله ورته بیت المقدس ته مخواړو بیت المقدس ته چې مسکو سموداو کو بیا ورته بیت الله ته مخواړو نو بیا بیت الله ته مخواړو نو الله دا کله ولا یو خوا مخکو کله بل خوا داولي دا دې لپاره چې امتحان بیو کی چې هغه تابعدار او هغه غیر تابعدار جدا شي ځکه امتحان سره پته لګي اسه پته نه لګي نو الله ته خو مخکې نه پته وا خلق ته خیل دای ته خیل نبی علیہ السلام ته خیل چې کوم ستا تابعدار دي کوم ستا تابعدار نه دي کله چې ته چا د مرزای خلاف کار وکي د هغه د رائے خلاف کار اوکی تو بیا گورا چه دے ستا پا کار خوشحال دے که خپا ستا پا فیصله خوشحال دے که خپا نو که بیاون دے وی چه زما رائے دا نوا خود دا حکمو که پلار دا حکمو که استاز دا حکمو که امیر دا حکمو که بزی پسر ستر کو مانم دا ستا تابدار دی ستا مرگره او کنه دی پکی چون چرا کئی نو دا ستا مرگره نوی پا دبی املا متارا کله چه دو مرزای کار که نو دی با خوشحالی او چه دو مرزای نکی نو دی با بیا مروری دی با اعتراضونه کئی دی با خپایی زمای و نمانلا زمای و نمانلا زمانگا نمانیا دی چرچو منیا دی با شروع شی بیا نو دا مرگره ندی دا امتحان دے لکو ذکا شاعر وی جزا اللہ شدائد کل خیر عرفت بہادو من صدیقی اللہ دی مصیبت اللہ دیر خیر ورکی ما پی دوسر دشمنو پی جندلا تکلیف راشی نسلی تا پتہ لگی دوسر دشمن او دوسر دشمن بدر معلوم شی اے رحمانا کلا کلا د غمونو باران خوي نو پته اله لګي ته د مرزای خلاف کارو کا او بیا هم دی وی چې بس ما ته مساسر کو قبول دي تاسو کا مرګره او چې دی وی زمونږه تحفظات دي او زمونږه سورېګه شک دي او زمونږه دادي دا مرګره نه دی د خپل
مطلب او د خپل مقصد د پاره در سره دی او چې کله د رای خلاف شي نو دی بستا خلافي بیا الله وایي چې دا ما ولي وکړل سنه پاره مې وکړل د دې د پاره لنعلم من يتبع الرسول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها نو ګرځولې موږ قبله چې ته پاغي مگر دې لپاره چې ښکارا کومګه نعلم نظر الله تفصیل پتاوا مگر دې لپاره چې ښکارا کومګه هغه څوک چې غل تابعداري کوي د پیغمبر دا غچانا چې ورې په پوند باندې یعنی تابعداري نه کوي بشارزي وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اگر چه تاکیق سرا ان كانت ان مخفف من المسقل او لامد تاکید پرار کبیر لکبیرتان کے وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً تاکیق سرا دا تابدارو پیغمبر دیر اگران دا مگر گران دا پا گسانو چه اللہ والے توفیق ورکڑ دے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ دا دفع دیو اعتراض کئی دیو وهم یو اعتراض اغداو چه دا شپارس ولس میاشتی بیت المقدس دا موزو کو نو دا زائل آر دگا مخیم بیت اللہ تا کو اس بیا بیت اللہ تا شروع کو دا میانس که شپارس ولس میاشتی چه بیت المقدس دا موز کو نو دا سی زائل شه نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ندے اللہ چھ برباد کس تاسو منزل اللہ را یقیناً اللہ دے بخل گبا دے نرمی کون کے مہربانا قد نرا تقلب وجهك فی السماء و تاکی سرا ونمگا پریشانی دے مستا برا تقلب وجهك پریشانی دے مستا برا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً وَعَبَرُوتَا قِبْلِتَا تَرْضَاهَا شخوخ بکیلی لرآئندہ او آغا حدیث چی برابر نبی علیہ السلام قتل چی کلب اللہ حکم کی اغا دا اول وقت سر لگی اول وقت کی نبی علیہ السلام برابر قتل چی کلب راتا اللہ حکم کی چی عادت شو نبی علیہ السلام پروانوا و بیا پی پریشانی دالا چکا اس ماتا اللہ حکم کی خلق بے اعتراضوی شروع کی فَوَلِّ وَجَكَا شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ نوالوا مصداب طرف دا مسجد حرام باندی شطر المسجد الحرام طرف دا مسجد حرام طرف دا مسجد حرام اگر تلویزی کی روایت را دی ما بین المشرق والمغرب قبلتون فمیان دا مشرق و دا مغرب کی قبلہ دا قبلی طرف تا فولی وجهکا شطر المسجد الحرام واروا مخبل بطرف دا مسجد حرام گورا دل تکیوی دا سی انوی فولی وجهکا المسجد الحرام فولی وجهکا المسجد الحرام دا سی انوی شطر المسجد الحرام شطر ہوئی په طرف د مسجد حرام نو طرفونه سودی سالور مشرق